اویس قرنی دا چې کوم دی د خپل وخت یو تابعی تیر شوی دی، یو بزرگ انسان تیر شوی دی. دی وی په یمن کې اوسېدو او د یو بوډۍ مور و د هغې خدمت به کو. د هغې د خدمت په وجه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته د حاضرېدو مقور ته ملاو نشوه. حالانکه صحابي جوړېدل دا ډېر لوی شرف دی او ډېره لویه مرتبه ده، ځکه چې د یو صحابي مرتبه ته د ټولې دنیا اولیاء الله او تابعین کرا جمع کې نه د یو ادنا صحابي مرتبه ته چې کوم دی نشي رسېدی. خو لیکن دی د مور د خدمت په وجه باندې د پیغمبر علیه السلام مجلس ته حاضرېدی نشو. مور بوډۍ وه، مور کمزورې وه، د خدمت ضرورت ورته. نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې په یمن کې یو کس دی او هغه د مور د خدمت په وجه باندې چې کم دی پاتې شوی دی، دلته نشي راتلی. نو که په تاسو کې څوک د هغه سره یو ځای شي او د هغه سره میلاو شي، نو د هغه نه د خپل ځان دپاره دعا وغواړئ، ځکه چې هغه د مور د خدمت په وجه باندې الله تعالی مستجاب الدعوات ګرځولی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د خیر التابعین لقب چې کوم دی دا ورکړی دی. بهترین تابعی، په تابعینو کې بهترین تابعی پیغمبر علیه السلام دته خیر التابعین لقب چې کوم دی دا ورکړی دی. خیر التابعین به ورته وي. او په مشکات شریف کې د کتاب په آخره کې د یو حدیث مبارک د لاندې د په حالات او واقعاتو کې لیکلی دی. یو حدیث راوړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د یمن نه به یو کس تاسو ته راځي چې د هغه نوم اویس دی او د هغه یوه مور ده چې د هغې د خدمت په وجه باندې هغه ماته نشي راتلی. نبی علیه السلام وفرمایل چې د مور د خدمت په وجه باندې چې کوم دی هغه ماته نشي راتلی، ځکه چې هغه د خپل مور خدمت کوي، نو هغه ماته په دې وجه باندې راتلی نشي. نو ای صحابه کرامو، که په تاسو کې څوک د هغه سره میلاو شو، ملاقات ورسره وشو، نو د هغه نه د خپل ځان دپاره د مغفرت دعا وغواړئ. حالانکه هغه تابعی دی، اویس قرنی تابعی دی، د صحابه کرامو نه په درجه کې تابعی چې کوم دی دا لاندې وي. خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي چې که تاسو د چا د هغه سره ملاقات وشو، نو د هغه نه د خپل ځان دپاره چې کوم دی د مغفرت دعا وغواړئ. نو د دې نه دا معلومیږي چې دله الله تعالی دومره لوړ مقام او دومره لوی فضیلت ورکړی چې نبی علیه السلام فرمایي چې فمروه فلیستغفر لکم، هغه ته حکم وکړئ، هغه ته ووایئ چې هغه ستاسو دپاره د مغفرت دعا وغواړي. دا لوړه مرتبه وي، دا ورله د څه په وجه باندې الله تعالی ورکړې وه؟ دا د مور د خدمت په وجه باندې الله تعالی دونه لوړ مقام ورکړی چې الله تعالی هغه مستجاب الدعوات ګرځولی، او داسې مستجاب الدعوات چې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي چې که د هغه سره مو ملاقات وشو، نو د ځان دپاره د هغه نه دعا وغواړئ د مغفرت. حالانکه صحابه کرام ډېر لوی خلق دی،
ډېر لوی مرتبه والا خلق دی، د هغوی خپل دعاګانې هم چې کوم دی ډېرې اوچتې وي او د صحابه کرامو دعاګانې هم قبلې دی. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دوی ته دا فرمای نو دې کې دا فلسفه پرته ده چې د مور خدمت کو، د مور د خدمت په وجه باندې وی زما خواله نه دی راغلی، د صحابي د مرتبې نه چې کم دی پاتې شوی دی نو د مور د خدمت په وجه باندې پاتې شوی دی، د صحابي مرتبه حاصله نه کړه او د مور خدمت یې وکړو. د مور د خدمت په وجه باندې دومره فضیلت دته الله تعالی ورکو چې صحابه کرامو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې که ستاسو ورسره ملاقات وشو نو د هغه نه دعا وغواړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به وی هر کال د حج په موسم کې د حاجیانو نه تپوس کو، کم حاجیان چې به د یمن نه راغلل د هغوی نه به تپوس کو وی چې په تاسو کې د اویس قرن شته دی. لس کاله چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا انتظار کو، د هر کال به چې کوم دی د حج په موسم کې د یمن د خلکو نه تپوس کو چې په تاسو کې د اویس قرنی په نوم باندې څوک شته. یو کال چې کوم دی د یمن د خلکو نه تپوس کو نو په هغه کې یو کس چې کوم دی هغه د اویس قرنی رشتہ دار او خپلو، هغه ورته وی چې اے حضرت عمر رضی الله عنه د اویس قرنی په نوم باندې زما په خپلوانو کې یو کس شته دی، خو هغه چې کوم دی دومره لوی سړی نه دی په څومره اهتمام سره چې تاسو تپوس کوئ. اخو چې کوم دی یو دیوانه سړی دی او الته چې کوم دی په یو دشته کې خپل اوخان سره، یعنی مراد دا چې دومره لوی سړی نه دی. بعضې وخت کې خلکو ته د خپل سړی چې کوم دی یا ورته معلوم نه او یا که ورته معلومي خو د خپل سړی ورته دومره اوچت نه ښکاري. بهرحال هغه وی چې زما په خپلوانو کې داسې یو کس شته دی، خو تاسو چې په څومره اهتمام سره تپوس کوئ نو دومره مقام او مرتبه والا هغه نه دی، هغه یو دیوانه سړی دی او په دشته کې اوخان سره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی چې د هغه پته مال راکا، خیر دی که دیوانه دی او خیر دی که د دومره مرتبه نه دی، خو مال د هغه پته راکا. د هغه نه پته واغستله او بیا حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه دوی دواړه چې کوم دی روان شو، په سورلی باندې روان شو، هلته ورسېدل یمن ته او چې کومه پته ورله ده ورکړې وه په هغې پته باندې چې لاړه هماغې دشتې ته ورسېدل. چې ویې کتل نو هغه په یو دشته کې په اطمینان سره او په سکون سره په مانځه باندې ولاړ دی، د الله تعالی په عبادت باندې ولاړ دی او ډیر په اطمینان او سکون سره، ځکه چې بالکل دشته و سکون. نو دوی ورته انتظار وکړو چې کله هغه سلام وګرځاو د مانځه نه فارغ شو، دوی ته د نوم تپوس وکړو، هغه ورته خپل نوم ووی چې زما اویس قرنی نوم دی. بیا دوی چې کم دی هغه نښه د هغه په بدن باندې وکتله، کومه نښه چې ورته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې د په بدن باندې برګې مرض دی او د ځان د پاره د الله تعالی نه دعا غوښتې ده. نور بدن د برګې مرض نه ښه شوی دی، خو صرف د یو درهم یا یو دینار په مقدار باندې د په بدن باندې په دې ګس طرف باندې یو ځای چې کم دی سپین پاتې شوی دی، دا یې چې کم دی نښه ده. دوی ته د نوم تپوس وکړو، بیا چې کم دی هغه نښه وکتله، هغه نښه هم هغسې صحیح نښه وه. نو دوی چې کم دی د هغه نښه ښکل کړه او وی پیژندو او دعا یې ته وغوښتله چې دغه شان مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې دې سړي نه چې کوم دی دعا وغواړي. حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه
دا جلیل القدر صحابه کرام دي او دوی ته دعا وغوښتله او د هغې نه پس چې کوم دی را روان شو. نو عرض مې دا کو چې د مور خدمت دا چې کوم دی سړی مستجاب الدعوات ګرځي. الله تعالی دې ما او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.